مدثر خلک ډېر سخت ښایسته او سوپروایزر ورته د واده اپر وکړو، غواړم چې زه تاسو سره واده وکړم. او مدثر خپل سوپروایزر ډېر سخت بېدردۍ سره قتل کړ. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټالی نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینوالو دغه شانتې په کمپنیو کې دغه شانتې کارونه شروع دي چې ښایسته هلکان ځان سره سوپروایزر په کار باندې ولګوي، د دکې دپاره ځان سره ولګوي، دا به زما ضرورت پوره کوي. خو نه مینوالو چې دا واقعه په کراچۍ کې مخې ته راغلې ده چې په یوه کمپنۍ کې ښایسته هلک چې مدثر نوم کېدلو چې هغه به پکې کار کوي، چې سوپروایزر ورباندې میین شولو او د غلط کار غوښتنه یې ترنه وکړه. مدثر ترنه انکار وکړ، ویل چې نه زه هېڅکله داسې کار زه نشم کولی چې ځان وشرمم، ځکه چې زه دلته کې په کمپنۍ کې چې کار کوم د عزت دپاره کوم، د بېعزتۍ دپاره نه کوم. که چېرې ما داسې غلط کارونه کول او بېعزتي مې برداشت کولی شوه، نو زما بیا څه ضرورت و چې دلته کې کراچۍ ته راشم او دلته کې کمپنۍ کې کار کوم. خو آخر مدثر بیا آخر سوپروایزر مدثر خپل کمرې ته راوغوښتلو، ورته ویله چې ته کار مه کوه، بس دلته کې ما سره کښېنه او ګپ شپ لګوه. مدثر ورته ویله نه، زه دلته کې د کار دپاره راغلم، زه د محنت مزدورۍ کس یم، محنت کوم او پیسې تنخوا ماته په ټیم باندې راکوه. سوپروایزر ورته ویلې صحیح ده، ستا خوښه ده. سوپروایزر بیا په اساني دویمې کمرې ته په سچل باندې بوتلی دی، ورته ویلې لاړ شاته کې زما کپړې پرتې دي، هغه د سره راواله او په کپړې ورپسې هغه تللی، شاته ورپسې سوپروایزر هم تللی دی، په زبردستۍ ورسره غلط کار کړی دی. خو مدثر ورته ویلې چې دا کار خبرې چاته ونه کړې، ځکه چې دا زما بدنامي ده او بیا دوباره زه هېڅکله زه تا سره داسې حرکت نشم کولی. سوپروایزر ته نه دغه شانتې غلط ریکارډینګ ته نه وکړو، بیا به په هغې باندې یارولو او ورته به ویلو که چېرې تا ما سره بیا دا غلط کار ونه کړو، نو زه به دا ویډیو به زه ټولو خلکو ته به وښیم او یعنې ستا به بېعزتي به بیا به وشي. په کمپنۍ کې نورو خلکو ته پته لګېدلې ده، مدثر خلک یې د کمپنۍ نه ایستی دی، بیا دوباره په بل ځای کې په کار باندې لګېدلی. سوپروایزر به بیا به هم د سره په موبایل باندې خبرې او اترې کوله او بار بار به ورته ویل چې ته زما خوښ یې، غواړم چې تا سره واده وکړم. نو مدثر خلک ته به ډېره زیاته سخته غوسه ورتلله او د ده دا خبره به یې نشو برداشت کولی. اخر مدثر خلک دا خپل سوپروایزر یو ځنګل ته بوتللو او ورته کې په هغه تمانچه باندې ویشتو چې کومه تمانچه ورته سوپروایزر په ګفټ کې ورته ورکړې. مینوال هېڅکله د چا عزت ته سپک مه ګوره، ځکه چې بیا به خپله دغه شانتې سر به وخورې او ټولې دنیا ته به شرمنده به شي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالی نشان ووهه چې ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.